بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه استاد سرور محمد فرهاد د قبایل ټي وي پښتون اواز یو ځل بیا د باړې سیمې عالمګودر علاقہ کې موجود یم. تاسو له وروستو کتلی شي بیسټ لایف ویلفیر ارګنایزیشن یوه اداره چې هغه د کوم خلک نشې کوي د هغو علاج کوي. دلته یو څو کسان هم د دغو سره اډمیټ دي، نو باقي به ګورو د هغو سره به هم خبرې کوو. جی دا وخت موږ سره د بیسټ لایف ویلفیر ارګنایزیشن ایم ډي نوستی د هغه به موږ سره د خپلو خیالاتو اظهار کوي. کپتان او پریدای صاحب دا ورته وایي چې ته دغه ځله څنګه راغللې، دا کور چې کوم تاسو شروع کړی د بیسټ لایف ویلفیر ارګنایزیشن په کوم کې چې د نشې کم خلک دي دغه علاج کیږي، دا سوچ ته څنګه وشو، دا جذبات ته څنګه ریچارج شول او دغه بوډۍ له څنګه راغللې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلو. مطلب چې دغه غریبانو د دغه ګیره او خلکو اواز موچت کو او داسې ډیر کم خلک پیدا ویږي چې د ورزیدلو خلکو مطلب چې فکر کوي په فکر کې لګیا وي. پوه شو ته خبره وکړله چې ته دلته څنګه راغلې. زه خو داسې راغلم چې زه په ضلع چارسده کې زه په یو هسپتال کې وم. ولته مې موږ یو برانچ ته نو دغه ځینو خلک راتلل او دغه ځینو ملاقات له زنانه راتلې بیمار لا او مطلب دی چې دلته میدان یو مرګره و موږ سره جنگیر نه وایو حاجی جنگیر میدان کې کور دلته په هغه کې هم کور دی بر په ناله کې. نو هغه یو بیمار موږ سره داخل و نو هغه مو ته دا خبره وکړه چې بچیا ته خو ډېر ښکلی کار شروع کړی، خو که دا کار دی ضلع خیبر له راوړو بوډۍ له راوړو نو ولته بیماران هم ډېر دي. نو مو دا سوچ وکړو چې دا خو د ښکلې خبره وکړه جي صاحب انشاءالله دا مو تاسو سره وعده ده چې په میاشت کې نن زه ولته تاسو ته سنټر کولوم. نو بس هغې جذبې راوړم نو ځکه راغلم چې هلته خو یو خو حالات ډېر زیات خراب دي او ډېر حالات خراب تیر شوي دي، جنګونه تیر شوي، نو خلکو چې کوم دی بس کاروبار شته نه، دغې مو هغه ته دغه نشې ته طرف ته ډېر زیات سوچ دی او ډېر زیات مطلب چې کوم د ینګ ویډکي زه ته وښیم حق یې ریان وشي چې څومره ماشومان ویډکي په دغه کې نشو کې مبتلا دي. او مطلب دی چې خو بیا هم دا داسې خلک دي چې بیا هم مطلب دی چې یوه نیمه خبره وکړي نو زه ډېر خفه شم. نو دا سوچ نه کوي چې ګوره دا کوم عظیم کور چې موږ شروع کړی دی د نالې نه یو سړی راوچت کړو بیا یې ودرو لمونځ کوي 15 وخته ته مطلب جنازې ښیو لمونځ ورته وښیو. دا پته ورته نه لګي چې په غسل کې څو فرض دي، لمونځ څنګه کېږي، دوی ګلو څه شي ته وي، او مطلب دی چې د مور پلار حقوق څنګه وي، حقوق العباد څه شی وي، موږ په معاشره کې وخت څنګه تېروو. نو مطلب چې ډېر خلک ښودلي دي خو الله د خیر وکړي. نو انشاءالله موږ په ډېره مضبوطه جذبه باندې راغلي یو. زه دغو عوامو ته هم دا ریکویسټ کوم دا کوم موږ قبایل مشران چې دي کشران چې دي چې په کې موږ سره حساب واخلو. کوم خلک چې تاسو سره بیماران وي موږ خلک چې بیماران وي دا وي چې واده ویله وکړم ښه وشي، دکان ویله واچوم ښه وشي، نه دا په دا باندې نه ښه کېږي. پلیز دغو علاج وکړو پراپر طریقې سره انشاءالله تعالی. ډاکټران راځي، سایکاټر ډاکټران راځي، د ار ایم آی نرسي، کمپلیکس نرسي، درې څلور ډاکټران راځي. تاسو پښتنه هم کړي وي، موږ فوډ هم وکړو انشاءالله، موږ سیسټم هم وګورو. نو موږ دا اداره بزنس ته نه وکړو کړي چې څه کاروبار ته، دا موږ یو جذبه یو مطلب چې مضبوطه اراده هم ده چې موږ د معاشره څه د داسې په هغه کې اخته ده، په داسې ګند کې اخته. نو انشاءالله موږ خو دا جذبه ده او شکر الحمدلله موږ هغې ادارې 15 ورځې وشوې چې موږ مطلب چې شروعات کړی او انشاءالله موږ سره ماشاءالله ډېر بیماران دي ټول ښه شول. او زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم بیا هم چې تاسو دغه ګیره وه خلکو داسې فلاحي ادارې مرسته شروع کړي او زه تاسو ته سلوټ کوم او د تاسو نه دا امید هم لرم چې انشاءالله تاسو بیا هم رڅو، تاسو بیا هم داسې زونو له هر زوی له څو چې پاکې د غریب عوام आवाज اوچته و داسې چې کوم د فلاحي ادارو چې کوم د आवाज اوچته و. نو ډېره مننه، ډېره شکر. درخشاں ستارے ہیں خدمات کے پیکر، یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر، یہ جوہد مسلسل کے ٹھہرے سپاہی، صداقت دیانت امانت کے پیکر. کتونکو دا وخت مونږ د یو ملګري سره اوسو کوم چې په بیسټ لایف ویلفیر ارګنایزیشن علمګودر ذوالفقار ګړۍ کې یو هسپتال دی په هغه کې اډمیټ شوی دی. دغه نه به پوښتنه کوو چې دغه نشې څنګه شروع کړې وې او دا د کوم ځای سره تعلق سوتي خپل تعارف پې کوي موږ سره. جی تاسو څه نوم ده، د پلار هم څه نوم ده، د کوم ځای سره تعلق سوتو؟ السلام علیکم، نوم مې جمشید دی، د پلار نوم مې زرباب خان دی، قوم برکم برخیل، اوسېدونکی د منډې کس یم.
جمشید بھائی دار ته وی چې د کومه نشه چې تو کوله دا د کم ټیم نه شروع کړی دو او په کومه نشه کې ته مبتلا وې؟ یاره زه خو په نشه کې هیروین مې بسکل او د 15 نه مې شروع کړی. دار ته وی چې کله دلته اسپیټال راغلې د اسپیټال کې ته اډمیټ شولې هغه زندگی څنګه وا چې ته د اسپیټال مخ کې نشه به کوله او کله به یو ځای کې پروت وي کله بل ځای کې او دلته په اسپیټال کې زندگی څنګه ده؟ الحمدلله ښه ښکلي. او اسپیټال کې تاسو له داسې کم سہولات دي ټیکاله چیش وي یاره بجلی نور داسې سہولات څنګه سہولات دي؟ الحمدلله ښه ښکلی سهولت دی. 15 وخت لمونځ او د صله پکې موږ له موقع میلویږي، د قرآن تلاوت موقع راته پکې میلویږي، صبحي ناشته راته ښه په ټیم میلویږي، د غرمې راته ښه په ټیم میلویږي، بیا د ماسپښین چای راته میلویږي، الماښام ماسخوتن ټیکاله راته ښه په ټیم. سټاف ښه کوالیفاید سټاف دی او الحمدلله ډاکټرانو نه موږ ښه متاثره یو، ښه په پراپر طریقه سره د موږ علاج کوي چې کوم د دوه خپل کمپاین دی او کم سټاف یې دی هغه هم د موږ سره ښه په خلک برپور کمپرومایز د موږ سره کوي چې اتنا وغواړو موږ له تر اوسه پورې انکور نه یې کړی. او په اخره کې خپلو خلکو له هغه خلک چې اوس هم په نشو کې مبتلا دي اوس هم نشې کوي او زوی په زوی پروت وي کله په یو ځای کې پروت وي هغه له څه میسیج ورکول غواړې؟ یاره زه خو ته دا ویل غواړم چې هېڅ فایده دی پکې نشته، هېڅ خوشحالي پکې نشته، هېڅ سکون پکې نشته، ټوله تبعید او ټوله بدنامي ده، ټوله بېزتي. اوس زه لکه ته یې مونه کومې خبرې کول پوښتنې کول غواړې ما له ژوند دومره بدل دی چې څه ته وایم چې که چېرې ما د عمل ټیک وای نو زه به څه له دغه مقام له جوړېدلی. زه دومره په افسوس سره مې دا پلور نه ما واخیستله که نه چې زه ویم چې ارمان دی سره مې کتونکو جمشید چې نشه به کوله خو چې هغه سمو کومې خبرې وکړې کومې هغه خبرې د مولا وکړلې په اخر کې دی لږ بېسوره شو خو داسې احساس دی دا په خپله ګناه باندې پوه شو چې مو به دا ګناه کوله دا کور به مې کولو دا مې غلط کړی. زه دغله سلام پیش کوم څله چې دغله احساس شوی دی چې مو دا غلط کور کولو. اوس داسې خلک هم شته چې هغه اوس هم دا نشې کوي اوس هم په دغو نشو کې مبتلا دي. داسې نور ملګري دي هغو سره هم خبرې اترې کوو. دلته یو بل ملګری موږ سره ناست دی د دغه سره خبره کوو چې دی څه وایي. ملګري دا ورته وایي چې تو نماز څه دو او د پلور د څه نماز د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ زه بار د وجنګ سره تعلق ساتم. نوم مې عبدالرحیم دو، پلور نوم مې دور خان دو. عبدالرحیم بھائی دا ورته وایي چې نشه کوم چې یو بد عمل دی دا تو د کم وخت نه شروع کړی دی او داسې کومه نشه به تو کوله؟ ما خو داسې نشه نه وکړې که نه او یو ځل دوه مې کړي وو ما هم د ملګري یو چې داسې چې څکولی و بیا خراب شوی وم که نه کلي کې مې ډېر بسوره وم نه مې ټیکاله خوړله نه مې داسې چې خبره خوند راکولو چې زه نستي پستي دله چې راغلم زه ورځ پر ورځ ټیکېږم ورځ پر ورځ ښه کېږم. اسپیټال کې کوم چې بیسټ لایف ویلفیر ارګنایزیشن علمګودر ذوالفقار غړي په دغه اسپیټال کې داسې سهولات چې هغه تاسو لوي دلته خو سهولات به مله صبحي ښه ناشته میلویږي، غرمې ښه روټۍ میلویږي، ویګایي او ډاکټري بس ښه 24 غنټې مې علاج کېږي. څه ټایم مله تکلیف وي مله ډاکټر شته رہی مله علاج د چې کوم ټیم دی د ارګنایزیشن دغه له څه ویل غواړي؟ دا مې دغه ټولو شکریا ادا کوو چې مله تاسې راغلو تاسې شکریا ادا کوو او دغه ټولو مې شکریا ادا کوو او مله ښه ریش مې راکوي بهر وځو ښه کینو ګاپ شاپ لګوو مله شي احساس نشته موږ ټول انشاءالله ورځ په ورځ ښه کېږو. کتونکو یو بل ملګری چې ډېر کم عمر یې دی هغه سره به هم کینو خبرې به کوو چې دی موږ له څه وایي. السلام علیکم ملګري تاسو نماز څه دو او د پلور د څه نماز د کوم ځای سره تعلق؟ رفیق لوما میں پلور میں قدم شہر در سپوئی کی اسی کو بچی نے پغاڑا. رفیق وای دا ارتویا عمر خو ډېر کم دی نشه به د کوله نشه چې یو ډېر بد عمل دی ډېر نقصان ده عمل دی دا ارتویا چې کومه نشه به د کوله او تو د نشه د کم ټیم نه شروع کړی و؟ نشه میں مو چې دا گاډي ګرځېدلې به دا 10 ټینګ شروع کړی او بس او بیا چرتلې بیا ما شروع کړی. خو چې دغه حالات خراب شول تاسو کوز لوړ په خبر لا الته داسې څه وجه وا داسې څه
تو له تکلیف و څه مجبوری ده چې تو نشه شروع کړله؟ په ما باندې بل ملګري باندې نشه شروع کړه پوه شو ما بس مجبورۍ نه ما صرف دا یوه ګرداز کوله نوره نشه باندې بل ملګري شروع کړې وه. ډیره مننه کتونکو دا نن پروګرام ډیر یو سخت پروګرام به ځکه ته وی چې د داسې خلکو سملو شو په ژوند کې پهله ځل دا مونږ یو داسې پروګرام و چې د داسې خلکو سملو شو چې هغه نشې کوي تاسو کتل مشران هم پکې وو داسې کم عمره وړکي چې هغه په نشه باندې روختي وو په دا کې مرګري داسې خبرې وکړلې چې یاره په ما باندې مرګري داسې په سیګریټ کې څه وڅکول مولا پاته نه وه داسې خلک هم شته چې هغه خو په خپله خود په دا نشو کې مبتلا دي او داسې ګلونه ماشومان داسې کم عمره وړکي لکه اوس دا وړکی شو دغله په سیګریټ کې چا چې ورکړی و دا غریب خو به دا نه پوهېږي چې یاره به دا کې ویچې وي خو بس تش سیګریټ وي نو د اخ په وجه بیا دومره خراب شو چې دغه دماغي حالات خراب شول دی بیا دغه هسپتال له راغلو موږ به انشاءالله نور پروګرامونه وي تر بل پروګرام پورې زه ستاسو قربا محمد فرهاد د کیمرامین اسف خان سره درنه اجازه غواړم په لوی الله مسپارم والسلام.